منحوس انسان دی په د کائناتو کې د خضر حیات نه یقین وکړه ته د شکل ته وګوره که نه زمونږ لږ چپ شئ ما زما ملګری و مونږ هغه وخت کې په دې منګور سوات کې وو نو ما ته وایي چې وایي زه د پنځګریانو درس له لاړم په اوله ورځ چې ناست وم شیخ صاحب ویل چې دا مخونه به قیمت په ورځ پړقېږي ویل چې ما وکاته ویل هغه ټول تور پړق کړه وایي زه ترې راپاسې ویل چې هغه مخونه خو دا نه دي نو یقین وکړه الله تعالی ته د نورانیت بیخي ختم د باطل چې څومره تاسو ورته وګورئ یقین د زمونږ دي کې تور مې خو الحمدلله نورانیت پکې وي د هغوی هغه سپینو ته هم چې وګورئ یقین وکړه منحوس غونته کې وي دا نورانیت ته الله تعالی پاک اغوستی نو ځکه دا بېادبه خلک وي او بېادبه سړی بېادبي دا ډېر خطرناک شی دی مولا صاحب مونږ وایو ځینې په ادب کې وران شي ځینې په بېادبۍ کې وران شي په ادب کې چې وران شي هغه نه د بریلیان جوړېږي او بېادبۍ کې چې وران شي هغه نه ملحدین جوړېږي لکه دا غیر مقلد او پنځپیریان او دا قسمه خلک دا ټول بېادبۍ مرض وهلي وي یقین وکړه په خپل استاد پسې خبرې کوي ناز به یې تفسیر به وایي ته اوس دا جلالین زموږ نه رسو کې پړاویږي راشه کښېنه نو دومره عجیبه ته هغه زمانه خو دغسې وه چې د اهل علمو زمانه وه نو په تفسیر کې هغوی هر قسمه روایت را نقل کول ځکه خلکو امتیاز کولی شو وروسته بې علمۍ دور راغی نو وروسته خلکو ته دا عجیبه غوندې ولګېده دې وجې نه خو زموږ دا کابر علمای دیوبند تفاسیر وګورئ نو د دیو په رسول کې چې د جلالین یا کتابونه مخ دي هغه بکواسات کوي د دیو په خلاف او زموږ نه مدرسو کې تراشه په کوم انداز سره پڑھاوي کوم توجیهات کوي یقین وکړه سړی ورسره عقیدت او محبت پیدا شي نو چې چا کتاب به دغه سره ستا دومره نفرت وي نو تا ته به څه عزت نصیب شي څه خیر ورته نصیب شي دا خلک ټول بېادبۍ والي دي مولا صاحب او هغه بېادبۍ دا تباه او برباد الله تعالی یې ته موږ وسلي